ټول جادوګر د مصر راغواړم. موسی علیہ السلام خو پیو هغه موعدکم یوم الزینه، دا اختر پر ورځ بجی دا مقابله کو. پته ولګي داسې د لسو شلو کسو په مخ کې نه کو چې میله کې د دنیا خلک راغونډي او دا مقابله وکړو، نو موږ ته به پته د حق او د باطل ولګي. د فرعون وی ډېره ښه ده. فرعون ارسل فی المدائن حاشرین، ټولو ښارونو کې یوازې مصر کې نه، د هغه بادشاه کې چې څومره ښارونو لکه پیښور زموږ د پاکستان ښارونه دي، چارسده او منګور او دا ټول دیر او کراچۍ او بلوچستان، دقسې د مصر د فرعون لاندې چې څومره ښارونو په ټولو کې اعلانات وکړل چې څومره غټ غټ جادوګر دي ټول راشي. فرعون هم غواړي، ټول یې راغونډ کړل او هغې ته یې ویل چې دقسې یو هلک دی موسی یې نوم دی او هغه سره یو جادو دی او جادو یې دا دی چې هغه د کونټۍ نه مار جوړوي، د مقابله به کول غواړي. جادوګرو سینې وډبولې صاحب، کدی د کونټۍ نه مار جوړوي موږ هم جوړولی شو، کدی د پلي نه مار جوړوي موږ هم ترې جوړولی شو. دی چې په کومه طریقه خپل جادو کوي په هغه طریقه موږ هم جادو کولی شو. خو صاحب که دا مقابله هم وګټله نو د موږ سینام به یو که مني. فرعون وی زبردست انعام، مالا مناظره و مقابله اگتلا زبردست انعام در کم او یواز انعام نا انکم لمن المقربین، تاسو با دا اسمبلی منبرانم جوڑو ما، تاسو با دا مجلسی شورا منبرانم جوڑو ما تا با نزدی پا کرسو بانده ناسی دیر خدا. ټول راغون شو، یو طرف تا فرعون دی، داغه لخکر دی، داغه دربار دی، داغه پولیس دی او جادوگر ولار دی، بل خوا یک تنها حضرت موسی علیہ السلام او دا خپل رورو حضرت هارون علیہ السلام دو په دوانان. جادوګرو امساګانې وغورځولې، ټولې وغورځول. قرآن حکیم کې الله فرمایي یخیل الیه من سحرهم انها تسعى. قرآن کې الله وی داسې جادو یې کړو چې هغه خلقو ته پته لګېده چې دا ماران په منډو روان دي. ماران منډې وای، دا هغې امساګانو نه ماران جوړ شو او دا هغې چوکونه او دا هغه رسونه ماران جوړ شو. موسی علیہ السلام او قرآن کې الله وی د بل چا منګړت خبره نه ده. وجاءوا بسحر عظیم، الله وی چې الله ورته لوی جادو وی نو خو وي به که نه. الله وی وجاءوا بسحر عظیم، د جادوګرو داسې جادو په میدان کې پیش کو چې هغه الله وی ډېر لوی جادو، ډېر لوی جادو. اوس عقل سوی موسی علیہ السلام سره کونټۍ ده. اوس که د خدای خبره پکې نه وي او د عقل خبره وه نو کونټۍ خلک څه دپاره ګرځئ چې مار پې ووامه، که چېرته ما باندې مار راغی نو چې مار باندې حمله وکړم. کونټۍ خلک دې له ګرځئ لړمي ابه پې وام، ماري ابه پې وام، سپي وي ابه پې وام، پیش را باندې را ټوپ کړئ هغه له به ډب ورکوم، ګیدړ را ټوپ کړئ هغه له به ډب ورکوم، دشمن را مخکې شو هغه له به ډب ورکوم. نو عقل وی چې موسی دا کونټۍ سوچته کي او د مارانو لره وبرئ. عقل څه وی؟ شابه مار وها. او کله کونټۍ دی وغورځوله نو دشمن ته ځان کونټۍ خو یو ټوپک مثال دی که نه، نو ټوپک به خلک د مقابلې په وخت کې غورځوي او که دشمن ته به نیغ نیسي. یو سړی هغه د ټوپک په چل نه پوهېده، په تماچې په چل نه پوهېده، نو غله پرې رالل، نو پلار ورته وي په دې تماچې وله، نو د تماچه را واغېسته نو په داسې پې غوزار وکړ، په هغه تماچې پې داسې غوزار وکړ، نو غل تماچه په لاس کې واغېسته، اوس به دې برابر کړم. پلار ورته وي وله که نه په تماچه وي، بابا ومې ویشته، وی څنګه دې ویشته؟ وي تا ویوله نو داسې مې پې ویشته، تماچه خو هغه رانه لاس کې واغېسته. نو اوس تا ته څوک وایي چې دشمن دی په چوکه لاس کې والا، نو ته به چوکې سره څه کې اوس غورځی به او که مار به پې وی، مار به پې وام. دغه یو موسی علیہ السلام سره خو دغه وخت بل څه طاقت نو، تښتېدی خو هم نه شو، ځکه د فرعون پولیس ولاړ دی، د فرعون فوج ولاړ دی، تښتېدی هم نه شي. یو علاج د موسی علیہ السلام سره چې کونټۍ راوالي او کم مار وله مخې د راځي او په دې سر ته ټک وباسي، کم مار وله مخې د راځي او په دې سر ته ټک وباسي. نو عقل وایي چې چوکا د ځمکې نه اوچته که او لاس کې ښه کلکه ونیسه، او چې کم مار راځي نو هغې له ټس ورکوه. الله څه وایي؟ ان القی عصواکا امسا غرزوا. الله وی ان القی عصواکا امسا غرزوا. عقل وی امسا تینگا کا چه مار دیو نخوری، مار پی وها. الله سوی او غرزوا. نو یو ٹوپک در سره دی الله وی او غرزوا، یو تماچه در سره دی الله وی او غرزوا. دا غرزول دا امسا اوس دا عقل خلاف خبر شوا که نشوا؟
عقل وی وسدہ نہ لرنے کے چکا لرنے کے وہاں پہ دا ماران او اللہ سوئی اللہ وی تری عقل پرے دے وقت کے زما و منا چکا غردوا نو چکے غردولا نو رب العالمین پا قرآن شریف کے فرمائی اغید دا سے چلو کو چی دا غینا اللہ یو اجدہا فاذا ہی ثعبان اغینا خود یو اجدہا خامار جوڑ کو دا خامار مقابلہ پا خامار کی گی اور کہ سمرا دا فرعون جادوگر و ماران جوڑ کریو الواقع تیر کرلی مکمل تیر شو او جادوگرو چی او قتل چی دا مونگ ماران خو دا سے بلای را پری خو دا چی اغی خو طول دا مونگ ماران الوقت تیر کل خیٹیم پی غٹا نشوا خیٹم غٹا نشوا او چی گوتی یولی سنگ امثال اللہ وی روچتا کا روچتا کنو واپس تے کونٹے جوڑا شوا جادوگر پا یو جبوئی باس اشہدو اللہ الہ الا اللہ آمنا برب موسیٰ و ہارون دا موسیٰ و دا ہارون پر رب زمون ایمان دے دا موسیٰ دا کرتب ندے جادو ندے دا اللہ طاقت او دا خدا موجزہ دا اس کا موسیٰ علیہ السلام دا عقل نکار غشتے دا دے دمرا ماران و للمانان و مقابلے پہ کولے شوا نشوا کولے میدان بے بیلو عقل پریخو دا او دا اللہ دا حکم باندې عملو کچی غرزوا امسا نو خدای گٹا ورکلا غرس عقل او شریعت دوار یو بل سر مقامق شو عقل او دا خدای حکم مقامق شو عقل با علو کدا اللہ حکم باخلو دویم لرازو سو فرعونیان ورپسی شو موسیٰ علیہ السلام سر دا خپل لخکرنا وادی تیہ تروان شو کہ وادی تیہ تبیا روان شو اللہ ویدہ پا دے لارا کہ پا لارا روان شو نو فرعون پا لکون لخکر ورپسی را خوشے کا چرا خوشی کا موسیٰ علیہ السلام تا قوم بھی بنی اسرائیلو وی اغا بلا خورا پسے غدرالا او دا دنیا لخکر دے وسرا رب العالمین تا پیغمبر خو اللہ تا رجوع کئی دا پیغمبر ڈائریکٹ تعلق دا اللہ سرئی موسیٰ علیہ السلام اللہ تا وی اللہ انا لمدرکون فلما ترا الفئتان یوبلی ولیدل دا موسیٰ علیہ السلام ڈلے او دا فرعون ڈل یوبل تا اولیدل چی اولیدل قال انا لمدرکون اللہ غدی را پسیری را لاندے کیم اسونا دی وسرا تیان دی وسرا وخان دی وسرا من پیاد روانیو را لاندے کئی او اللہ مخ کے دریاب دے ما تا خدا علاقہ معلوم دا پا دریاب خپولم نکتسبا کوما اللہ ویتزا کلا اس فکر چو نکے اس فکر ہو نکے اس دا موسیٰ علیہ السلام کے دریاب تا اور سیدو اس دا وقت کے دا فرعون لخکر ورپسیرا برابر شو یو خواہ دریاب دے بل خواہ دا فرعون لخکر دے دا دواو غمونو منس کے گیر شو کمخ کے قدم اخلی نو دریائی نیل دے زبردست دریاب سمندر دریاب چودا داغی اس دا او که شاته گوری نو فرعون دے او داغه لخکر دے او طول سرا توری او غشی او نیزی دی او پلوی دوم دام کے او جوش کے را روان دی یو خوام دشمن بل خواہ دریاب پا شکل کی دشمن اس موسیٰ علیہ السلام سر دی وقت سے پکار دی دی وقت پکار دی کہ دریاب تا شا کی او غریب سر بل سبی دا کونٹے نشتا لینا دی وقت والا پکار دی کہ دا نور سوات میں نکے گی او با دی کونٹے دا فرعون دا مازیگر والغواری کہ دا سر پہ ولوام نور خیزم نکے گی او کہ فرعون تو نرسیدم نو کہ دا فرعون یو لخکری خو پہ وهم کنا نو اقل سوی کہ کونٹے با زمکی لبارے کہ دا فرعون سر لبے بارے فرعون سر لبا بارے اقل سوی کہ کونٹے با زمکی لبارے او کہ دا دشمن آغا چکم فوجی دے پولیس والا دے دا فرعون دا آغا دے کپر لبا بارے دا دشمن لیکن اللہ سوی اللہ وی دشمن پریدوا او بولا او براوا دشمن پریدا او بولا او براوا اس عقل دانوی چی پا او بو سرا چوکا میں یورنس جل بوجی پا چوکا سا پول خو ندی چی پا او بو دا پاسا بے کیرے چوکا سا بل شیخ خو ندی چی او بابا پی دا پاسا اش لگی عقل وی چوکا و چتا کا دا فرعون پی بدا سر ہوا عقل وی دا فرعون لخکری پی بدا سر ہوا او شریعت او قرآن او شریعت او اللہ سوی وینو بوا نو دا عقل ایدل تبیا پری خود او کونٹے بیو بولا یورا قرآن شریف کے اللہ ان القع سنگ دے ان ادرب بعصواک البحر قرآن کے اللہ ان ادرب بعصواک البحر دے وطونوی چی ان ادرب بعصواک فرعون چی پا دے کونٹے دے فرعون نوزا ان ادرب بعصواک عدوکا دشمن پہ ہوا دے وطونوی ان ادرب بعصواک البحر دا دریاب پہ ہوا
او دونوی چې خدای دریاب ولی واما دشمن پی ولی پدا سر نواما عقل پری خود الله حکم واغشت او چې دریاب لیسین کونټه یوړه نو الله په دریاب کې ورتا لارې جوړې کړې 12 لارې ورته جوړې شوې او لارو جوړې دو سره د دریاب وې خو خټي او بي پکې فورا خدای سیله او چلولا سیله سره میدان لاندې اوچ شو وې شابه فورن یو قبیله په یو لار زه 1 نمبر د فلان کې قبیله 2 نمبر لار د فلان کې قبیله چې ګڼه جوړه نشي او هر یو په خپل لار دي چې پاسانه پوری وي دی پوره وتل د دریاب نه او د کې فرعون پیراغه چې فرعون راغی او چالاکو کنه قوم ته وی زما درو به مولید وی آغا دینه چې دریاب ولیدم را توشلې ده آغا دینه زما دروب د وجنه دریاب را توشلې ده او وی اسه دغه وخت په دریاب نه ورته په حیواناتو کې یو شعوري نو حضرت جبرئیل علیہ السلام په ست طریقې اس دریاب تراخ کا او په دریاب ورګټ شو یو سر هغه ویخلو رسید بل سر د دریاب بیاس کې ټول گیر شو رب العالمین بیا موسی علیہ السلام ته وی دا کونټه دی د دریاب ل بیا یوسا اوس عقل وی چې کونټه ولې وړي دشمن را روان دی او دی غاړه کې ودرېږي چې فرعون څنګه راځي چې دا کفره په وې او عقل داوی او شریعت سوی پیغ اللہ سوی دریاب وہاں او جو دریاب لے کونٹے یوڑا ټول او بجخت شوی او د او لکو لخکار سر فرعون ټول پا دریاب مردار شو لو شو ختم شو گفت عقل بنمنم سبا منما زبا دا عقل پا مقابلہ کے دا اللہ خبر منم چی وادی تیہ تکل پورتا شو سلورم و سورا ال تکے او بنشتا قوم تگیرے قوم تگی دے اللہ اوبا موسیٰ علیہ السلام دا خدای نا فریاد کئی او قوم کی دے قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا فریاد کئی او دا بنی اسرائیل چیو کنا دا دیر بے صبر خلقو انتہائی بے صبر خلقو او دیر بے خواند خلقو دا بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام توی دا غٹو غٹو کلو نا دے رویستو محلاتو نا دے رویستو دے دش میدان تا او دلتا اس منترو بنشتا دا تند مرو دکا سمندر دریاب بخوت رخیوی دلتا بسکو اس عقل وی کہ موسیٰ علیہ السلام سر صرف یو کونٹے دا او بیخ کے پکی غش دے شل دے پکی بل سے نشتا عقل سوی کہ موسیٰ علیہ السلام وی چے خرازے او زد لپدے کونٹے رو روز مکا وهم تاسو بخور او پاسے رنبی خو نشتا چاری مونگ سر نشتا کودال را سر نشتا نو پا کونٹے با کیوں کنم کوټه باندې برور از مکه نرمم تاسو به خوري وباسه بیا بز مکه نرمم رو به وهم تاسو به خوري وباسه زیر دوس کینی دو کینی پینځه کینی لاس ورځ کې بشي او ویخ بوشي عقل وی کونټه غوري پام کوا ماته نه کې کونټه باندې رو روز مکه او کناوا پیو کناوا چې قوم لپاره برو باسه الله سوي وی کونټه کان لرو برو اس العقل خلاف بیادل تا خبر رالا کونٹے چی کانی لبرے نو کونٹے با ماتی گی که بنا ماتی گی نو دا غیو کونٹے دا چی کانی لرو برولا او ماتا شوا بیا بسکو ما لوس خوبا پکویدان لو کنو ما نو چی ماتا شوا اس بنیتی او دنگل او ماتا شوا نو بیا بسکو ما اقلوی نگوری که کانی لدی او برولا او دی اس بنیتی او دنگل نو بیا بکوی پسکنو او اللہ وی نا کانی لرو بروا نو که موسیٰ علیہ السلام دا اللہ نوی منل دا عقلی منل وی نو ممکن دا چه کال کم پینی وی کنستی شوی لیکن دا اللہ منل عقلی و نمنل نو کانی لے امساو برولا چه سنگے رو برولا نو اللہ دا کانی نا دولس چینی روانی کری طول قوم تو برالی دا میں صرف یو درے مثال سالور دے دا پارا درکل کہ بعض وقت کے دا من ذہن بم داوی عقل داوی ملارات داوی عقل داوی او مولا صاحب وی چې داسې وکا نو چې عقل دته یو خبره کوي او مولا صاحب دته بل خبره کوي عقل یو خبره کوي قرآن بل خبره کوي عقل یو خبره کوي پیغمبر بل خبره کوي مونږ به بیا د عقل نه منو د مولا صاحب به منو د خدای به منو ځکه د خدای خبره کوي د رسول به منو ځکه مولا صاحب د رسول خبره کوي په دې خبره پوه شئ اوس براشي پټه بده کې تاسو لګ نورم پوي کوم یو ډله زمونږ د صحابو په زمانه کې داسې تیره شوې ده اوس هم د هغې اثرات لږ ډېر شته د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه وروسته صحابو زمانه کې او د تابعینو په زمانه کې یو ډله تیره شوې ده هغې ته به معتزله وې هغې به ځان ته مسلمانان وې چې موږ مسلمانان یو خو هغې به د عقل په بنیاد تک کوه
اغي بوي چې دا شی د ما عقل منی خو دې منم او دا شی د ما عقل نه منی نو نه منم. اوس داغي عقیده درته خیم لکه هغې زمونږ د پیغمبر علیه السلام معجزه ده چې د هغې د ګوتو مبارکو نه به اوبه بهېدلې. یاده درته که نه؟ اوبه به کوم ځای کې نه وې نو حضور پاک مبارک به یو جام پیدا کړ، یو کاسه به پیدا کړه او په هغې کې به یې خپلې پنځه واړه ګوتې مبارکې کېښودې. چې څنګه به یې کېښودې نو اوبه به د ګوتو نه روانې شوې او 1400 1500 او 1400 صحابه کرام به پې سیراب شو. هغې وی دا کوم دی عقل مني ګوتو نه اوبه روځي؟ نه 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 دا نه منم، دا نه منم.